بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 64. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. حاضر کی کم ته چې باقاعده اشاره کېدلی شي باغی کی وصف دا لغو دی، هغه وصف چې هغه پټ نه وفي الغائب معتبر، او په غائب کی وصف له اعتبار شته. بل تعبیر المعین لا يعرف بصفته، معین شی اشاره چې ورته کیږي داغي تعریف په صفاتو نه کیږي، هغه اشاره معنی کیږي کنه. بل الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين، معین کی نه وصف د دې لغوي معنی ده د یو مادي شي کیفیت، د یو مادي شي کوم خاص کیفیت وی غي توصف وی لکه سورواله، سپینواله، پلنواله، وګدواله. او تعریف یې کړی یو عام تعریف ول الوصف عبارة عما دل على الذات، په ذات دلالت کوي. به اعتبار معنن هو المقصود من جوهر حروفه، په ذات دلالت کوي خو په اعتبار دی وی معنی سره هغه معنی چې دغه وصف د حروف نه جوړیږي، لکه احمر الف ح میم را نه کوم معنی جوړیږي دغه معنی اعتبار سره په یو ذات دلالت کوي، هغه شی چې هغه کې دغه سوروالی هي أي يدل على الذات بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروف يدل على معنى مقصود وهو الحمرة، فالوصف وصفة مصدران كالوعد والعدة والعدة. پوه شولې په اصطلاحي تعریف فقها کوم کوي، فقها د وصف تعریف کوي خصوصا دی مسله کې وصف معنی د تابع کوم شی چې د بل تابع بس هغه ته وصف وایي. مفهوم د قاعده دا دی چې کوم شی په مجلس کې موجود وي هغه ته باقاعده اشاره کېدلی شي، نو که هغه سره زبانی صفات هم بیان شو دغه صفات له اعتبار نشته. کچریا قد مقد و دغه صفات بینو موجود به ورته خيار د فسخ و غیره بم نه، او که غایب شوی مجلس کې نه موجود او به عقد و غیره کې صفات بیان شي او به صفات ورستونی به ته خيار شته، به وصف له اعتبار شته. اصل کې عقود معاملات ټول بټوله هغه عقود هغه معاملات چې هغه کې عوضین یا د یو عوض وضاحت ضروری، تعین ضروری، د دوړو عوضینو لکه بای کې یا دغه شان اجاره کې یا د یو عوض لکه نکاح کې د مہر وضاحت ضروری، نو به کچري وضاحت د یو شی وشي او غشه مجلس کې موجود وي نو په اوصاف وضاحت وشي دغه به اعتبار نه، او کچري مجلس کې نه موجود او وضاحت په اوصاف وشي به ورله اعتبار وي. راځي ورله بهرحال مسله دا شوله چې په حاضر کې وصف له اعتبار نشته. خدای د بار به مولي صاحب داسې مطلقاً نه د شرایط دی ورله تقریبا 3 شرایط دی. حاضر کې وصف له اعتبار نشته. اول شرط دا دی چې حاضر داسې حاضر وي چې اشاره وته کېدلی شي، که مشار الیه نه جوړېدلو نو بس به په حکم د غایب کې به وصف له اعتبار وي. په دې پوه شو خجی. دویم دا چې هغه د کم شي ته اشاره کوي او کم اوصاف بیانې د دوړو جنس په بیل بیل نه، که جنس بیل بیلو دغه صورت کې به وصف له اعتبار شته. هم دې یو قدرت مثلا ده، مثلا ګوته ونیسي او استه او ورته وي دغه خر در باندې در خرڅومه، استه ګوته ونیسي دغه غوا در خرڅومه، نو وصف خر وصف غوا بیان کې او اشاره کیږي استه، جنس د دوړو بیل بیل دي، مقاصد د دوړو جدا جدا دي. دې صورت کې مولوی صاحب وصف له اعتبار شته. دا څه باندې وی چې تا وصف له اعتبار نشته، بس کم شي ته اشاره شوی او ما غدې دی اخلي نه رسېږي. نو اول شرط دا دی چې هغه به مشار الیه جوړې دی شي. دویم شرط دا دی چې د وصف بلکې د څه کوو چې موصوف او مسما د دې جنس با یو وی الا که جنس بیل بیل وی بس به الټه می ویلو
جنسي که یو و به وصف له اعتبار نه وي که جنس بیل بیل به وصف له اعتبار وي. دریم نمبر دغه اوصاف به ظاهره اوصاف وي که چېرې د اوصاف پټ اوصاف وو هر چاته پته نه لګېدله صرف ماهرو خلکو ته پته لګېدله په دې صورت کې دا قاعده به نه چلیږي به وصف له په حاضر کې هم اعتبار وي. مثلا شوده دي دا د میخي دي که دا د اوښي دي که دا د ګړي دي بزي دي که د غوا دي هر چاته پته نه لګي. نو که زه د فرمان باندې شوده خرڅوم وته دا شوده د غوا پتا در خرڅوم ور مشار له دا اشاره وته وشوله او وصف می بیان کو د غوا نو حاضر کې وصف له اعتبار نه کنه. نو که د ویوړل او هغه د میخي وختل د بل شي وختل نو څنګه واپس کولای شي سره د دې نه چې حاضر به مول اعتبار شته وجه سره دا وصف چې دا وصف دا پټو پته چاته نه لګیدل. نو دا دریم شرط شلو به په حاضر کې وصف له اعتبار نه خو شرط بدای دا وصف واضح وصف وي پټ نه دا سینې چې ځینې خلکو ته بدلېږي ماهر او توزینو ته نه لګي. دا یو صورت شبر حل حاضر کې وصف له اعتبار نشته. دویم نمبر په غایب کې به وصف له اعتبار وي. دغه وجه زمونږ فقها لیکلي یو سړی یو شی په کوم اوصاف واخیستلو نیو لیدلې وی لیدلو خیر رؤیت دی ورته او وصف پکې نو خیاري وصف ورته ویل کېږي ته وصف مرغوبه چې ورته موږ ویلو خیاري وصف مرغوبه نو بیا واپس کولی شي. هجي دلیل لقایدی عقلی دا دی مولی سي چې کوم شی په مجلس کې حاضر وي نو د تعین دو صورتونه دی یو اشاره ده یا وته وایي مسما د سی وایي یو طرف ته اشاره او مسما کا او بل طرف ته دغه اوصاف بیانول دي. نو اشاره چې دا داسې ده لکه چې لاس پکې دي د دې تعین زید دی نو د دې د تعین په مقابله کې دی بل تعین له اعتبار نشته. او غایب په صورت کې چونکی مشان له نه اشاره ورته نشي کېدلی نو بس په دغه لګلم اعتبار ورکو لکه څنګه هبه کې وایو کې خیلم وي کوم چې قابل تقسیم شي وي نو اول به تقسیمې به هبه کې او کوم چې قابل تقسیم دی مجبوری ده بس دغه شان دا وړو کې قبضم کافی ده دا کمزوري دلته به وایو دغه تعین په وصف سره بس کافی دی. نو البته یو اهم قید د ذهن کې کېنوي مسله دا شوله چې وصف لا په حاضر کې اعتبار نشته په غایب کې ول اعتبار شته خو قید دا دی چې دا مسله د شهادت او د داوی نه علاوه یادو په شهادت او داوا کې حاضر کې هم وصف لا اعتبار دی. مثلا مدعی داوا وکړه زما په ما مثلا ما ویل ما فرمان باندې د دریو کالو غوا قرضه ده دسی وایا د فرمان سره چې کوم غوا د ازما ده 3 کالو عمر دی غواهانم دسی گواہی ورکړه او باقاعده مو ته اشاره وکړه انده غوا چې وکړه هغه د یو کال و نو دغه غوا د 3 کالو د 3 کالو وصفو دی وصف له اعتبار شته نو کروستو بدل و یو کال و دا و بټیک نه دا شهادت بټیک نه پاینه شولې خبرم الکه فرمان سره چې دغه کم کپړه ور سره ده اشاره مو ته وکما چې 2 غزه د ازما ده دومره پلان د ازما ده چې وګورو دغه شان نه غوان په گواہی ورکیم دغه داوی موافق ام نه قبلي نو وصف په حاضر کې لغوه ده خو شهادت او داوا کې نه باقي کې لغوه نه ده په حاضر کې په دې مسله باندې پوه شو. بل یو اصطلاح مشهور ده تاسو ته وکړي هم د دې باب نه ده کله چې ملکیت او اشاره جمع شي نو څه وکړو نو اشاره چې دا ذات په حکم اعتبار ذات به حیثیت نه او دا ملکیت دا په حکم د وصف کې نو څنګه موږ ول په حاضر کې وصف له اعتبار نه کړه نو د دې قاعده موافق مشار الیه او ملکیت کې به ملکیت له اعتبار نه دا د امام محمد رحم الله رائے ده او شیخین ویني چې ملکیت او اشاره چې جمع شي ټول له اعتبار وي صحیح به پوهه نه شولې. فرمان سره مثلا روټي ور سره ده مخې ته پراته ده ځان له راوړی و بازار نه مدرسې طرف به بند شوی و نو ول قسم دې چې دغه روټي کوم چې د فرمان ده دا زنه خورم دلته وس
اشاره مې وکړه دغه روټۍ او ملکیت هم کوم چې د فرمان ده اشاره دا اشاره شوله او د کوم چې د فرمان د وصف شو هغه سره موافقت جوړ شو کنه. د امام محمد رحم الله رای دا چې وصف له اعتبار نشته. دا روټۍ که فرمان عباس باندې خرڅ کړه هبه کړه او به مې خړم هانس کېږم او که فرمان سره هم هانس کېږم. شیخین ویني چې دوړو له اعتبار دی که فرمان سره هم دغه روټۍ وهانس کېږي که فرمان روټۍ بل وخړنه هانس کېږي که دا روټۍ بل چاله ورکړی و ملک یو به وخړ به هم هانس کېږي. دوړو له اعتبار ورکوي. تاسو په مسله پوه شولې بهرحال نه به یې روئ کله چې اشاره او ملکیت جمع شي شیخین وی دوړو له اعتبار وي. امام محمد رحم الله قاعده موافق وی وصف حاضر کی لغو وی نو اشاری په صورت کې به ملکیت لغو اشاره له اعتبار وي. دویمه مسله د نسبت او د اشاره ده. هم د قدري مسائل دي چې یو طرف ته اشاره وي ورسره نسبت وي. نو نسبت د څه دی لکه وصف. نو وصف په حاضر کې لغو ده کنه ما قاعده به کې چلیږي. مولوی صاحب یو سړي ویل خپل ته د دې قاعده په یو بل قاعده ده هغه وجنه احکام بدلیږي. د زید دغه دوست سره به خبرې نه کوم اشاره ته وکي دغه دوست او نسبت ته وکي د زید دوست د زید دوست دغه یو سره به خبرې نه کوم د زید خزه دغه یو سره به خبرې نه کوم او د زید اورور دغه سره به خبرې نه کوم. تاسو پیږئ کنه. نو مخکې ملکیت او اشاره او اوس اشاره او نسبت شو. نو څه حکم وي؟ نو اوس دلته د علماو اتفاق دی مولوی صاحب چې کله متعین دوست یاد کړو متعین خزه متعین رشتہ دار یاد کړو نو بس په دغه صورت کې با نسبت له اعتبار نه اشاره له اعتبار وي. سمانا کزید ورسره د شمنی شواله خبرې وکړې مهانس او کزید کزله طلاق ورکو خبرې ورسره وکړې مهانس کیږي او کزید دا رشتہ دار چې دی کنه دا غیر رشتہ دار جوړ شو خو رشتہ دار جوړیږي نو خبر حال څه وي هانس کیږي. وجه سره مولوی صاحب مونږ ویلو چې اصل کې دا دې خبره تاسو دغه کې د عمل تکړه و قسم په باب کې به قاعده د غشان نه د چوسب دی په حاضر کې لوي بلکې هلته موږ مسله دا سې کړې و کچری دا وسب دعی الیمین نو په دې صورت کې با حاضر کې هم وسب معتبر وي او غیب کې خو بهر حال له او که وسب دعی الیمین نو نبی حاضر کې نه دی معتبر او غیب کې دی نو معرفه وی کنه کېره وی غیب کې معتبر دی. الټ قرآن می ویلو کنه کېره وی یعنی غیب وی نو که وسب دعی الیمین وی کنه وی نو معتبر دی او که معرفه وی حاضر وی نو که وسب دعی الیمین وی بدل تم معتبر دی کنه نو نه دی. دلته د زید خزه دغه نو د خزې سره چې د خبرې کول نه غواړي چې د سره به خبرې نه کوم د خزه خپل دایل الیمین ده نه رسېږي نو بس کده خزه طلاق ورکو خبرې وکړم هانس کیږي. پایله شولې څنګه ویلو خبرې بور سره نو چې طلاق ولا ورکو کنه اورګه لکشن سم بلکې د سی وای دا قاعده دلته ما چلوي دا د زید خدا دا نسبت د صرف او صرف تعریف د باره ده. نور مقصود په قسم کې هم خزي مقصود په قسم کې هم دغه دوست ده مقصود په قسم کې هم دغه رشتہ دار ده. لہذا وصف په حاضر کې معتبر شو نه معتبر نشو معتبر نشو دا قاعده دلته نه چي وصف معتبر نشو کې یو کني دغه وصف یعنی د نسبت یو کني وي برحال باندې کیږي برحال دلته نه چلیږي. نو دا قصه چې دا وصف په حاضر کې معتبر د یمین په باب کې د دې مثال لکه ګډوري باندې خورما نه ګډوري ما یادوي بل شي یاد کوي قجوره یاد کوي شنه قجوره قسم دې د غشنه قجوره به نه خورما نو شنه قجوره د شینواله دایل الیمین دی نو کداغه قجوره رستو په خښ ولا به خړل به هنسکیږي وکنه نه هنسکیږي دا صورت تل ویلېږي. خرازي تفریحات ولا یو سړي
در هدایه د قدرت مسله ده. یو سړي قسم وخوړلو چې قسم دې اشاره وکړي کور ته دغه کور کې ونه اوسېږم، دغه کور ته به نه داخلېږم، داسې وایه. هغه کور به وران شو، هغه کنډر لیورلی، هغه میدان لیورلی، هانس کېږي به که نه وایي او هانس کېږي به. ولې وصف په حاضر کې لغوي، نو دغه میدان مشار الیه ده او دغه آبادي وصفو په دې اعتبار نشته. خو موږ قدرت هدایه کې دام ویلي که چېرې اسی ویل کور ته به نه داخلېږم، هغه به وران کورو تش میدان جوړ شوی او به ور داخل شوی به نه هانس کېږي، ځکه وصف په غایب کې معتبر دی، آبادي له به اعتبار وي. یادم شي که نه. خدا اصل کې دغه د عرف خبره ده. زموږ عرف کې مولوي صاحب کې یو سړی وایي قسم دی دغه کور ته به نه داخلېږم او دغه کور روان شي او تش میدان له ورشي، نو موږ عرف کې به خلک کور ته داخلېدل نه ګڼي. رسۍ که حجي اوس زه دویم صورت فرمان ته یم په تا باندې سپین اس خرڅومه او دای چې رانهوالي بیا هغه توري واپس کولی شي که نه، نو که اشاره مې ورته کړي دغه سپین اس او بې توري، نو بس بې دله د واپسۍ حق نشته، وصف په حاضر کې لغوه دی. او که چېرې دغه اس غایب یو ما ویلي سپین اس او بیا چې مې ول راوستو تور، نو بیا ورته حق د واپسۍ شته دی. پوه شولئ که نه؟ مخکې راځي جي قاعده نمبر 65 السؤال معاد فی الجواب. سوال به جواب کې رمعات کیږي. موږ نحو کې وایو المذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب. بل تعبیری الجواب یتضمن اعاده ما فی السؤال. جواب متضمن وي هغه څه لره کوم چې په سوال کې د هغې اعاده کوي. بل تعبیر ان السؤال والاجابه هل هو كالمعاد في الجواب والقبول او جي. درم الخطاب السابق كالمعاد. خطاب سابق چی یعنی سوال تا داسي لکه چې راوفش فيما بنا عليه الجواب، په هغه چا کې چا باندې چې د جواب بنایي هغې کې راوپس کېږي. تاسو رسئ په دې باندې مفهوم د قاعدې دا دی. ولی صاحب یو کلام به د بل کلام د پاره حل جواب ګڼل شي چې په جواب باندې څه قرینه وي چې دا د هغې جواب دی، او یا دغه جواب غیر مستقل کلام وي. نه رسئ په خبره باندې یو کلام به د بل کلام د پاره جواب هله وي چې قرینه پې موجوده وي چې جواب یې دی، او یا دغه کلام چې دا غیر مستقل نو بیا به دا جواب حسابېږي. غیر مستقل لکه نعم چې شوي څه نه دی، نو چې دې نه مخکې کلام وشي لکه په دا باندې د زید قرضه شته، نعم اوس جواب جوړېږي ښه ځکه غیر مستقل دی. لا اوس جواب جوړېږي چې نشته رابانې، او هغه به رضان سره رمعات کوي چې ما باندې د زید قرضه شته، ما باندې زید قرضه نشته، داسې به شي. بهرحال یو کلام جواب هله جوړېږي مخکې کلام د باره چې قرینه به موجود وي، او یا دغه کلام دا کوم چې جواب جوړو دا غیر مستقل وي. به مسله دا د دې قاعدې مفهوم دا شو چې کله یو کلام جواب جوړ شي نو سوال کې چې څومره تفصیلات دي د ټولو به دا جوابي. په سوال کې چې څومره که نعم شي اثبات بشي، سوال کې چې څومره تفصیلات وي کلا وي کې د ټولو به نفي شي، نو که نعم وکړي د ټول تفصیلاتو ایجاب بشي، او کلا وکړي د ټولو تفصیلاتو دپاره به نفي شي. رسې که نه؟ بیا دا خبره دا قاعده السؤال معاد فی الجواب دا خبر کې هم چلیږي، انشاء کې هم چلیږي. انشاء تاسو پیژنئ چې کوم شی نه موجودی لکه نکاح کول، طلاق ورکول، بیع شراء کول، او خبر یوه واقعه یوه حادثه شوي سړی د هغې تصدیق کوي، نو دواړو کې چلیږي. د خبر دپاره مثال لکه ما ته څوک وایي چې هلکه تا باندې د فرمان 1,00,000 روپۍ قرضه ده، زه جواب کې صرف ووایم نعم، بس ټول تفصیلات یې رمعات کړه ځان سره، او ما باندې د فرمان 1,00,000 روپۍ قرضه ده، اقرار شو، دا خبر دی. تا باندې د فرمان 1,00,000 روپۍ قرضه ده، لا ټولو تفصیلاتو نفي شوله. او که داسې ووې تا باندې د فرمان 1,00,000 روپۍ او بل شی پسې یاد کوي،
او یو د شامی کتاب او 2 جوړې کپڑے دی زویم نام ټول تفصیلات رامات او کوم لا ټول تفصیلاتونه په وشول دغه شان انشاء کیم کیږي یو سړی ته خزوي تمال طلاق راکې اصله ورته وي نعم بس دا انشاء ده فی الحال طلاق لا بس طلاق بني نو دا خبر کیم السؤال معاد فی الجواب یو په انشاء کیم وي به مولوی صاحب اصل کې د جواب 2 صورتونه دي یو هغه چې جواب کې څه زیادت په سوال نه شوي بس چې سوال کې جواب کې هم هغه دویم دا چې څه زیادت پکې شوی نو کچري په جواب کې زیادت میدت نه شوی نو په دغه صورت کې بس دا جواب به مستقل کلام نه حسابيږي د سوال کې چې څه دي دغه به جواب وي او کچري زیادت پکې وشي به دا جواب مستقل کلام حسابيږي تاسو به دې پوه شولې منګه دا قدري کې دا مثال ویلې دي هدايه کې دي او سامي کې پورا باس ته وجوه فاسده کې او بحث ته چلکه عمومي الفاظ له به اعتبار وی کنه خصوصي سبب له به اعتبار وی نو تاسو ماته لګ متوجه شي من څلور سورتونه دي من احناف دریو کې وایو چې جی خصوصي سبب له به اعتبار وی عمومي الفاظ له بنوي یو کې به عمومي الفاظ له اعتبار وی باقي کې اول دا صورت ذکر کړی دی چې کله کلام غیر مستقل وی په دغه صورت کې به عمومي الفاظ له اعتبار نه وي بلکې خصوصي سبب له اعتبار وی یعنی السؤال معاد فی الجواب بی لکه وس زه نعم وایم کنه نو نعم خود کروڑونم زید شي نو په جواب کې راتللی شي وتا باندې د زید یو لګ روپۍ دي نام دې جواب امراضي دا باس ترمانی دي د دې امراضي خزل طلاق ور کړی د دې امراضي پلان کې کار دې پلان کې ډیر راضي کنه نام ډیر سره تعلق ساتي اوس ما ته څوک وي تا باندې د فرمان یو لګ روپۍ دي زویم نعم نو نعم الفاظ عامه دي ډیر شي نو جواب جوړيږي دلته وس فقط صرف دغه جواب دی چې د فرمان یو لک روپو اقرار شو د نور چانه نو الفاظ عامه د سبب خاص په وجه خاص شو رسې پی دا یو شو دیم کله چې الفاظ عامه دا په مخرج په زید شرط کې واقع شي بس وای په منزله د جزاء راشي لکه حدیث کې راځي سحى رسول الله صلی الله علیه وسلم فسجد دلته فسجد مولوی سجده شکر سجده تلاوت سجده صلات سجده سهو ټولو ته شامل دي ده کنه دي الفاظ عام دي خدلته دا په زیاده جزاء کې راغلي دي سحى رسول الله فسجد دلته سجده نه خاص معنی مراد ده سجده سهو نو کله چې په زیاده جزاء کې راشي مخکې تر نه شرط په منزله څوک ذکر وي بده وخت کې عمومي الفاظ له اعتبار نه وي خصوصي سبب له قاعده باندې جاری کیږي لنډه دا سوال معاد فی الجواب پشان او دریم کله چې په جواب کې راشي او زیادت پګنی شي ولکه دلته د قصه وکړه او د زمونږ د اصول فقه مشهور مسله ده تعال تغدى معي راشه ما سره ناشته وکاوي والله لا اتغدى قسم دې چې زه ناشته نکوم زیادت پکې را لنه دی راغلي دې صورت کې مولوی سي عمومي الفاظ ول اعتبار نشته کني دا ټول عمر ناشته ته شامل له هر چا سره ناشته ته شامل له خدل ته حکم دار چې وې د سره ناشته وکړه نسکیږي کده نه علاوه بل چا سره او د سره ک سبال بل سبال کولم نه نسکیږي د نه علاوه بل چا سره کولم نه نسکیږي د سره بل ورس کولم نه نسکیږي بد وقې د بګیری د سره وس دې ته شامل خدي پورې خاص شو نو الفاظ عامه دا سوال په وجه خاص شو نو السؤال معاد فی الجواب معنا دا شوله چې به کمی ناشته د چې مال دعوت را کې قسم دې دغه نه خرم چې غستا مخه ته نه رسې پی اوس که زیادت پکې وشي والله لا اتغدى اليوم ورسره رااله نو اوس مولوی شي د مستقل کلام حسابيږي زیادت پکې رااله ځکه کومنګ وسم دغه بوري خاص کو کم ناشته ترا بلل دي هم دغه بوري خاص کو نو به بری قاعده مخالفت راځي اعمال الكلام اولى من اهماله دلتا اليوم مهمل پر خودل دي نا ټول څو صورت شو څلور مخکې راځي جی
تفریعاتو ته یو سړی بل ته وایي ستا د قسم وي چې ته به پلان کې کار نه کې، هغه ورته وایي او نام، بس دا سوال رمعات شو چې زما د قسم وي پلان کې کار به نه کومه، کوي کوهاني سے جوړېږي، بهرحال د قسم له اعتبار شته. همدغه شان تاسو ته پته ده کفالت کې بیان په زبان ژبې سره ضروري دی. زه د فرمان دغه قرضي کفیل او ضامن شوم کوم چې په د عباس پورې ده، داسې ضروري ده که نه. نو اوس که ما ته چا ویل چې هلکه د عباس 1,00,000 روپۍ فرمان باندې پوری دي، تی ضامن او کفیل جوړیږي، ما ویل نعم. نو دلته مولوي صاحب السؤال معاد فی الجواب، ګویا چې ما پوره بیان وکړو کفیل به جوړ شم. مولوي صاحب څوک چې بیا د بل د مبیعي وکړي د هغه دپاره بیا فضولي چې ورته موږ وایو، او بیا هغه فضولي خبر شي او هغه ته څوک وایي چې هلکه دغه کومه بیه کړې ده په دې ته راځي، هغه وایي نعم. ګویا چې باقاعده د الفاظ ویل کومه بیه هغه پلان کې کړې ده فضولي، زه په هغې راځي یم. مړه د دې خو ډېر مثالونه جوړېږي. همدغه شان یو سړي ته بل وایي که دې کور ته داخل شوي نو په تا دې ښځه طلاق یې، هغه وایي صحیح ده، بس ګویا چې خپله یې ویل که دې کور ته داخل شوم نو ښځه مې طلاق. دغه شان نظر هم که دا پلان کې کار مې وکړلو نو ما باندې به مثلا 3 ورځې روجې لازمي بطور نظر، نو لازمیږي که نه. نو که بل ورته وي که پلان کې کار دی وکړو به تا به 3 ورځې روجې بطور نظر لازمي، هغه وایي نعم، بس لازمې شولې. بهرحال السؤال معاد فی الجواب. قاعده نمبر 66 لا ينسب الى الساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجه بيان توججي. دو جملې دي، ساکت ته قول نشي منسوب کېدلی ځکه هغه قول کړی نه، نو څه ورته منسوب کی. البته د حاجت په ځای کې به د سکوت چی د داسې لکه چې بیان یې وکړو، سکوت داسې لکه چې بیان یې وکړو. باکرې ته صغیرې باکرې ته بس صغیره باکره مو وایا، پلار د لور نکاح کی او لور سکوت اختیار کی، نو دلته حاجت سکوت په منزله د بیان دی. نوري مثالونه راځي تفریعاتو کې. بل تعبیری لا انسب الى ساکت قولا، زمنسب کوم انا. بل تعبیری لا ينسب الى ساکت قول قائل ولا عمل عامل، انما ينسب الى كل قوله وعمله. هر سړي ته خپل قول عمل منسوب کیږي. الفاظو کې اول نمبر سکوت دی، د سکوت خپل معنی ترک کلام دی، اصطلاحي معنی هم دغه السکوت هو ترک التکلم مع القدرة علیه. او چای مزیدار تعریف کړي التزام حالت سلبیه، سکوت ویل کیږي سلبی حالت پزان لازم اول، غیر مصحوبه بلفظ او اشاره او فعل شيء ينبئ عن الاراده، چې هغه ملګری نه لفظ، یعنی لفظ داسې لفظ داسې اشاره داسې فعل پکې نه چې هغه د ارادې خبر ورکي، سکوت نو. تاسو ورسېدلې په دې معنی. بهرحال مسله دا شوله چې ساکت ته قول نشي منسوب کولی. علما وایي سکوت 2 قسمه لري، یو ته سکوت مجرد و یو ته سکوت ملابس وایي. سکوت مجرد هغې ته ویلی کېږي چې څه قرینه علامت په څه بیان باندې پکې نه وي، او سکوت ملابس هغې ته ویلی کېږي چې دغه سکوت کې د بیان څه قرینه او علامت هم موجود دي، څنګه چې دا دویمه جملې ده په معرض د حاجت کې به بیان وي. ورسره معرض لا ينسب ولكن څنګه دی لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، انه معرض جمع معارض ده، او د دې خپل معنی د ظهور زی د نمونی خودلو د پاره چې کوم زی هغې ته وایي. مفهوم د قاعدې دا شو، اصل کې 2 جملې دي، لا ينسب الى ساکت قول، بس دې مفهوم آسان دی، ساکت ته قول نشو منسوب کولی. او دویمه جمله وروسته وایو. وجه دا د مولوي صاحب د قول تعلق د الفاظ او د کلام سره نه ده، خو کلام الفاظ ادا کړي نه دي. دویمه وجه دا ده چې اصل عدم دی، نه د سکوت کړی دی
اوس پکې پلانکې بیان شته که نشته نو اصل خو آدم دی نو شک دی چې بیان پکې شته که نه نو بس شک سره خو بیان نه ثابتېږي نسبت نشو ورته کولی چې دا بیان یې وکړلو برحال دا قاعده عامه نه ده چې لا ينسب الى ساکت قول تر بر خپل څه شرایط دي که دغه شرایط وي بیا ساکت ته قول نشو منسوب کولی که شرایط نه بګورې به ساکت تم قول منسوب کو په هغې کې اول شرط دا دی چې مقام حاجت به نه وي که چېرې مقام حاجت و بیا به داسې نه وایو چې ساکت ته قول نه دی منسوب دویم شرط ولا دا دی چې دا ساکت به قادر په کلام وي که چېرې په کلام نو قادر به سکوت وکړو نو بیا نشو ویلی چې هلکه لا ينسب الى ساکت قول راشي وروسته به راشي انشاءالله الاشارة المعهودة للاخرس کالبیان باللسان کې او دریم نمبر مولوي صاحب دا ساکت به داسې څوک نه وي چې هغه مبهم شي مبهم کلام تفسیر چې دی که نه هغه په اشارو سره کوي که دغه شان سړی و چې هغه د مبهم کلام تفسیر په اشارو سره کوي نو بیا هغه ته دا قاعده نشي ویلی چې لا ينسب الى ساکت قول پتن لګي پوه شوي که نه نو ځینې خلک داسې چې مبهم کلام بیان چې دی تفسیر دا په اشارو سره کوي نو هلته سکوت دغه بیان وي نو اول شرط دا چې مقام حاجت به وي دریم کلام باندې به قادري او دریم داسې کس به نه وي چې هغه د مبهم کلام تفسیر اشارو سره کوي علامه زرکشي رحمه الله دوه صورتونه ذکر کړي دي هم فقه یو کتاب لیکلی د قواعد المنثور فی القواعد هغې کې دوه صورتونه ذکر کړي وایي موږ به ساکت ته ګورو نو که ساکت داسې و چې هغه د ګناه نه محفوظ و لکه انبیا د هغو سکوت چې بیان وي لا ينسب الى ساکت قول هلته نه چلیږي او موږ ورته به تقریري حدیث وایو که خیلی وي او دویم هغه دی چې د ګناه نه محفوظ نه وي ګناه ترې کېږي لکه نام خلک نو د هغو په مخ کې کم کار کېږي او دوی سکوت اختیار کړي دی به مطلب دا نه چې دا کار صحیح دی نو هلته به لا ينسب الى ساکت قول د قاعده به هلته د اولنی جز به چلیږي د قاعدې دویم جز دویمه جمله السکوت فی معرض الحاجت بیان د حاجت په ځای کې به سکوت بیان وي ولې چې کله حاجت و بیا به موږ سکوت له د بیان درجه ورکوو دې دپاره اصول فقه علماو بیان ضرورت په نوم باندې یو عنوان جوړ کړی دی بیان ضرورت تاسو پته د بیان 5 اقسام دي اصول شاشي کې و ذکر کړي بیان تقریر بیان تفسیر بیان تغییر بیان عطف او به بس بیان ضرورت رسي بده معنی به بیان ضرورت علماء یې تعریف کړي بیان ضرورت چاته ویل کیږي هو نوع بیان يقع بما لم يوزع له دا د بیان هغه نوع ده چې د بیان د پر نه وځي شوی یعنی سکوت معنی بیان کوي نو بیان د پر خو قول وځي شوی دی سکوت خو نه دی نه دا د بیان داسې نوع ده چې دا نوع د بیان د پر نه د وځي شوی یعنی سکوت یادوم رسي بده معنی خجی به څلور اقسام حسامی کې د بیان ضرورت ذکر دي څلور باقي کې اول نمبر ما هو في معنى المنطوق به اصل کې د دویمه جملې سره د لګي ما څه ویل چې د ماضي کوم دویمه جمله ده لكن السکوت في معرض الحاجه بیان د دې لپاره عنواني خیره تعبیر کوي اصول فقه والا بیاني ضرورت به غیر لپاره غو څو صورتونه ذکر کړي څلور نو د بیان ضرورت څلور صورتونه معنا دلته به سکوت چی دا په بیان وي نه کې اول نمبر ما هو في معنى المنطوق به دي چې سکوت وي خود سیده لکه چنو تقی په وکړو لکه الله په قران کې فرمایي مور بلار چې رچا نه پاتې شي او ورثه ابواه مور بلاري وارثانی سړی وفات شي به ورپسې څه وي فلامه الثلث مور ته ثلث ملاو شو باقي 2 ثلث بده چای دا بده پلاری د دې بیان شوی دا سکوت بیان دی خودل ته مولوی صرف سکوت کار ونه کو بلکې دلته منطوق ورسره نیم کار کړی دی ځکه ولې دواړه وارثان کړه
وورثه ابواه. وزویما د فرمان او د عباس دا 100 روپۍ شوي، دواړو پکې حق پیدا شو، دا کلام وکړو، دا کار دواړو حق. فرمان ته پکې سل ورکړي، څه مطلب شو؟ باقي نه وسو د عباس نه رسې پی. دلته صرف سکوت کارونه کو، بلکې نو تقم پکې کارو کو نه ته ویل کېږي ما هو فی معنی المنطوق به، دا په معنی د منطوق به کې. دویم سورۃ مریسم ومنه ما يثبت بدلاله حال المتكلم، د متکلم حال چی کنه دا بیان وی. وخت موږ شرایطو کې ولویل چې هغه اول شرط هم څه ذکر کړلو، مقام حاجت بنوي، یو دا مو ویلو. دویم نمبر هم دا ویلو چې قادر به کلامي، او دریم څه ویل؟ دریم دا ویلو چې داسې کس بنوي چې هغه تفسیر په اشاراتو باندې کوي، دغه اشاراتو له حیثیت د کلام وی، دغه سکوت له حیثیت د کلام وی، داسې بنوي. کچره داسې وو به به دغه اولنۍ جمله نه چلیږي، داسې ویل کنه. دلته اوس راشي، اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو صحابي ولیدلی او عمل باندې او سکوت به وکړو، دا به د خبرې دلیل چې دا کار جایز دی، ولې دا داسې ذات دی چې دغه سکوت چې دا بیان دی. وخت ویلی کنه به علامه زرکشی رحم الله پاو علیه السلام، حضرت ابو هريره بخاری باب تړلې دی چې جنابت په حالت کې سره ګرځیدل شي کنه، نو بازار کې ولې د منډې تکریتا سبا قصه ورېدلې کنه، به درسته ته پوسو کوئی اجازه جنابت کیوں معلومیږي چې جنابت نبی علیہ السلام ته د سنویل چې جنابت کې بازار کې ګرځي، معلومیږي ګرځیدل بکی جایز دي، راسه کنه به. بهرحال د دینوم دي ما يثبت بدلاله حال المتكلم. او دریم صورت ما يثبت بضروره كثرة الكلام، هغه چې کثرت کلام په وجه باندې دا سکوت په منځري د بیان وی، کلام وګد نشي بس چپ شتي خپل بیان کوي. لکه من قدرت کې مسله ویلې ده، زوی مې چې په ما باندې د فرمان یو لک او حرف عطف دی، 1 روپۍ ده، 1 روپۍ خدا یو لک چی شي دي، دلته معطوف بیان وکړو، د معطوف علیه بیلتم روپۍ دي، یادم شي کنه. له علی 100 ودرهم قدرت کې دا مثال، نو 100 درهمي. او موږ ویلو دا په هر مکیلات او موضوعاتو کې کوم شی چې ما په ذمہ راځي ټولو کې دا چلیږي، معطوف به بیان ده، معطوف علیه کوي. او امام شافعی رحم الله نه مني، هغه معطوف خو غیر د معطوف علیه نه بیان به څه وي، او به دلیل هم پیش کوي د کپړې له علی 100 وثوب، تلته 100 ثوب نه دي. موږ وی به هغه شی یادو کوم چې ما په ذمہ راتلی شي، ثوب خو نه راځي، سره به صورت کې راځي بیا سلام کې، نور خو په ذمہ نه ثابتېږي. مکیله موضوعي اشیاء مراد دي په یو کنه. څلورم نمبر ومنه ما يثبت ضرورت دفع الغرور، هغه شی چې د دوکې د دفع د پاره ضرورتن ثابت وي. لکه دې لپاره ته مثال ذکر کړي، شفیع چې سکوت وکي دا بیان دی چې بس نه علمه، ځکه کله لوس د بیان درجه ورنکو نو هغه سره مشتری به دوکې کې وغورځيږي، چلی کنيلي نه رسې. د مولا غلام محجور غلام بازار کې به شرا کوي او مولا څه نه وایي، نو دا اوس منځري د بیان دی چې به بس اجازه به دی ورته، کله درجه ورنکو خلک دوکې کې لويږي. علما ورسره یو بل شم مرګره کړي دي، یو سړي باندې بل داوا وکي چې د باندې زما 100 روپۍ دي، قاضي مدعا علیه ته وایي بتا باندې 100 روپۍ دي، مدعا علیه چپ پاتې شي، دلته مولوی صاحب دا بیان دی چې ما باندې 100 روپۍ دي، دا هم پکې شامل کړي. بهرحال تفریعات دا ولې جملې تفریعات لا ينسب الى ساکت قول، دا غیر لپاره مولوی صاحب یو سړی دی یو اجنبي شی خرڅي او اجنبي چپ پاتې شي، نو دا دې خبرې دلیل نه دی چې اجنبي په دې بیان باندې راځي دی. که اجنبي په دې شي قبضه کوله به ووري، یو سړی په یو اجنبي پچا باندې د زیات سامان خرڅي، یو زیات چپ پاتې شي، نو لا ينسب الى ساکت قول، دا څه بنو وایو چې دا به یو زیات وکړه. که چېرې
مشتری دا سامانو شتولو او د زید سکوت وکړلو لكن السکوت فی معرض الحاجت بیان به بیانی چا بس به وای راضی من کړي به کنه نه رسې به دغه شان کله چې د لیونی ولی نه نو به ولی څوک وی قاضي نو اوس کده لیونی دغه لیوانه ماشوم په یاد کې ماشوم د لیوانه د لند وای محجور چیرې د چیرې څوک ولی نه نو ولی به قاضي نو کداغه محجور به شراکي او قاضي چپ پاتې شي لا ينسب الى ساکت قول نو به داسې موږ نه وایو چې بس قاضي بدغه به شرا د ماشوم او دغه لیونی معنی راضي دي داسې باندې وایو دویمه جمله همدغه شندریم سره تفریم به وکا زید چې د مثلا هغه عمرینی چې د زید څخه سامان ماته یو څو ته زید نه وي لا ينسب الى ساکت قول داسې موږ نه وایو چې زید راضي دی په دې باندې چې امر دی والله سامان مات کی دویمه جمله وا لكن السكوت في معرض الحاجه بیان داغي تفریعات ولې زدي فرمان ته مثلا دا کتاب هبه کوم یو ورته صدقه کوم دوا کتاب ور سراهن کې قدم درې کتاب می په ور خرڅ کو څلور او به ز چپې مو د بدی کتاب قبضه کوي بل ټول سنتونه کې قبضه کوي او ز چپې ما بس لكن السكوت في معرض الحاجه بیان دا دې خبره بیان دي چې وای په قبضه راځي مالې نه رسې په دا هم قدرت کې ویلي دي کنه بل مثال عقد اجاره ده پرمان لمه کور بکری ورکړې ده د میشت 5000 روپۍ کړی ده نو ورته وی مالکا دراتلون کې میش بګور 8000 روپۍ کړی ښا راسې به ندی دوه صورت دي کدا چپ پاتې شوې سي مونویل او میش را لو بګنه قشان پکيو لكن السكوت في معرض الحاجه بیان بس قریب 8000 ته ورسی سورۃ النوران نشو 8 می ویلو کو څو می ویلو 5000 روپۍ کړی دا ورته مل چاله کراتلون کې میش 8000 روپۍ کړی دا کوسی کې ټیک د کني بار کېګا اوس بس شي ناتلون کې میش شروع دا قلاري پکې دي نه دا پکې کور کې اوسېدل د خبرې دلیل دی چې پیرازي دي دغه سکوت چې دا د خبرې دلیل دی چې او ټیک دا 8000 بدر کوم حق ده واپس موجر ته ویل چې بای 5000 در کومي ور په مزه نه در کوم صفای ورته ویل او دارتلون کې مش موجر څم ونه وي نو به د موجر د سکوت دلیل دی چې په مغیر راځي دي 5000 مې نه رسې به دویم صورت شو خجی اندغه شان باکره جنې ده هغه نه د نکاح مطالبه وشي او هغه چپ پاتې شي دا غوي سکوت چې دی دا درزه دلیل دی خدا اصل کې اب وجد مسله ده چې نه چر څوک ته تبوس کوي البته بیان پکې ضروری دی همدغه شان دی یو جنې نکاح څوک وکي او هغه خبر شي همدغه جنې د پلارونی کې نکاح وکي رسو ته علم راشي او به اکثر مل امر شل ته سکوت وکي واستابه بیان وي خجی یو سړی چا باندې د شي خرڅ کو چې غزر خرابيږي او مشتری پیسې ورکړي یعنی دی خورک شولاړي نو خرابيږي بای په بلم خرڅولې شي دا د ورکیدل هذه خبري دلیل دی چې نیلی نه بس راځي لكن السكوت في معرض الحاجه بيان علامه ابن نجم رحمه الله تقریبا 37 مسائل په دې باندې تفریق کړی دا مونږ چې کوم وسو پس وکړو